الحاق یا مشدد با آخر کلمه تا دلالت کند بر وابستگی چیزی به مدلول آن نسبت دا هم د احکام د علم صرف نه یو حکم دی ستوي الحاق یا مشدد ملحق کول پیوس کول د ی مشدد دی با آخر کلمه په آخر د کلمې پورې د څه دپاره تا دلالت کند دې دپاره چې دلالتو کی بر وابستگی چیزې په تعلق د یو څیز باندې به مدلول په هغه معنا د دغې کلمې پورې نحو عربي لک عربي شو ګوره عرب یو لفظ دی دې پورې تا ی مشدد راوسته عربي دی وی د دې معنا دا ده چې دا سړی منسوب دی عرب ته او ما تا ته بل کتاب کې د دې وضاحت داسې کړی و چې د دې چې کوم صفه موصوف دی د هغه نسبت ثابتوي د هغه څیز سره چې د یا نسبتي ورسره نه وي لکه ته وایې رجل عربي رجل نو د دې دا رجل موصوف دی دا عربي صفت دی نو د دې رجل د د نسبت ثابت که د عرب سره چا سره د یې نه علاوه د عرب سره نسبت ثابت که او دا کار چا وکړه یې مشدد یې وکړو یې نو رجل عربي دی وي ښه و یا مشدد برای مبالغه یې مشدد د مبالغې دپاره هم راځي نحو احمري احمر دا صیغه چې کوم دی د صفت مشبه ده یې نسبتي دی ورسره راوړه دا نسبتي نه ده دا د مبالغې دپاره او که تا نسبتي اخسته هلته به څه قرینه موجوده وي بیا به معنا دای منصوب به سوی احمر سوروالي ته به یو څیز مایلي په خبره پوه شوې لکه ته وې دا صادر احمر دی خبره پوه شوې صادر نو احمري منصوب به سوی احمر بیا کې و برای مصدریت بزیادتی تا او دا یې مشدده دا راځي د پاره د مصدریت په زیادت د تی باندې نیز آید هم راځي لکه زاربتون زاربتون زاربون زاربون د دې سره یې مشدده راوړي او اخر کې تی عوضی مصدری راوړي تی څه غلطي مې وکړه عوض پکې نشته خدای دې په څښا لیټی موړ که په غوړو کې تی عوضي مصدري نه ده تی مصدري او تا ته ما دا بل ځای کې ویلي دي درې څلور پنځه ځایونو کې دلته مې هم درته ویلي او دلته کې مې هم درته ویلي پوه شوې چې یو تی عوضي مصدري ده هغه په عدتون کې راغلی ده او یو یې تی مصدري دي یې تی مصدري دي دا عوضی نه دی د چا عوض کې نه دی راغلی د زاربون سره مثلا یې مشدده او تی مصدری را نو دې دواړو ته یې تی مصدری ویل کېږي عوض به پکې نه عوض به پکې نه نو زاربیتون به وي او دا خبره انشاءالله تعالی او په فصول اکبري کې چې کوم دی په خاصیاتو کې هم راشي کوم ځای کې به راشي خاصیاتو کې به هم راشي چې خاصیتون او خاصیتون او خصوصیتون او دا پکې راغلي چې دا هلکه خاصیتون دی او بیا چې کوم دی دا چل پکې وشه زاري او هلته مې درته مثال بعینه زاربیت ویلی و خو چې ته لالی نو اوس زه څه وکړم په مطلب باندې پوه شوې په دې خبره پوه شوې و بفعل و حرف لاحق نشود دا خاصیت چې کومه دی نو هغه د اسم دی نو په فعل او په حرف پورې به نه لاحق کېږي مګر آن کې عالم شون که چرتې عالم شنو ته ولګېدې او دا اله دې د چا دپاره نوم کېښود علا حتی دې د چا دپاره نوم کېښود لا ما دا دې د چا من دې د چا دپاره نوم کېښود نو چې من د چا نوم شو نو منیون به پکې وی عنیون به پکې وی خیال کې راله پس بیافتد اوسې طریقه درته ښیي و پس بیافتد درو تای تانیس
ساقطیږي او په دې کې تی تانیسی نحو رجل کوفی و امرأة کوفیة لکه رجل کوفی دا کوفه چې کوم دی دې کې تی تانیسی راغلی ده نو چې کله ته د یو مذکر نسبت کوي نو بیا به دلته ورسره تی تانیسی ختموي رجل کوفی به وي ځکه دا موصوف صفت دی او په موصوف صفت کې چې کوم دی مطابقت په مابین د افراد تثنیت جمعیت تذکیر تانیث کې ضروری وي نو چې که رجلتون وی نو بیا هم لا یو خبره وي نو رجل خو رجلتون نه اوس خو ته رجلتون جوړ شوی دی خو خبره پوه شوې کوفیون و امرأة کوفیة دا مثال ول دا دې دپاره راوړو که چېرته هلته ته په کوفیتون کې تی راوړي نو د دې امرأتون دپاره به یو بله تی راوړي دوه تیګانې راتلی شي په یو ځای کې په یو خپه کې دوه پیسې نه نوځي په یو پیسه کې دوه خپې نه نوځي نه نوځي خو لانجه جوړوي ښه نو امرأة کوفیة و دو بیفتد دا عطف دی د بیفتد د لاندې دی ښه و بیفتد دو زیادتی تثنیه و جمع خبره جمع صحیح او حذف کولی بشي دوه زیادتونه تثنیه په نسبت کې او په جمع صحیح کې و شبع او چې کوم د دې مشابه وي مګران کې علم گردن مګر نه به حذف کولی شي که دا علم ګرځېدلی و معرب به حرکت او معرب په حرکت باندې لکه ګوره ته په عشرونه کې مسلمونه کې مسلمانې کې ته دې کې دا مسلمانې تثنیه ده او مسلمونه جمع ده په دې کې چې کوم دی نو نسبت کې نو مسلمیه به پکې وي او مسلمونه کې مسلمیه به پکې وي هغه زیادتونه به ته واو نون به ته حذف کېږي ښه البته که دا تثنیه او دا بلې و شبع عشرونه دی څه دی نو عشریون به پکې وي یا ثلاثونه دی نو ثلاثیون به پکې وي البته که چېرته ته دا لګېدلی وي او دا تثنیه یا دا جمع دا د چا دپاره عالم ګرځولی او دا د دې اعراب بالحرکتو د دې نه د لفظ داسې جوړ کړی لکه زیدون عمرون بکرون داسې مثال ذکر کوي نحو قنسرین دا چې کوم دی د جمع صیغه ده او دا د یو خار هغه چې کوم دی نو نوم دی په خبره پوه شوې نو قنسرین دا جمع ده خو چې دا جمع ته ولګېدې او دا د یو چا دپاره عالم او نوم وګرځو نو اوس به دې کې قنسرون او قنسرین دا نه وی د دې اعراب بالحرکت دی په دې نون باندې به حرکت د رفع راځي او د نصب به راځي او د جر به راځي دا ته وی هذا قنسرین نون رأیت قنسرین نه مررت بقنسرین نه نو دې کې بیا تبدیلی نه راځي د سره یې نسبتي چې کوم دی نو مرګرې کولی شي او دغه یې نسبتي دپاره به هغه واو نون یا یې نون دا نه حذف کولی شي په دې خبره پوه شوې و یا مشدد ای بیفتد غرزیگ به یې مشدده بعد اکثر از دو حرف پس دا زیاتو د دوو حرفون هلته تا ته دا قاعده داسې ویلې وه چې یو اسم راشي د هغې په آخر کې یا مشدده راغلي د دریو حروفو اصلیو نه پس د دریو یاد دي وینا نو لکه مثال کرسیون دې کې دا یې مشدده چې کومه راغلي دا د دې کرسیون خپله یې ده او د دې نه مخکې چې کوم دی کاف را سین دا درې حروف اصلي راغلي که نه نو چې کله نسبت کې نو کرسیون به وي په کرسیون کې نسبت او غیر نسبت یو منصوب او غیر منصوب دا دواړه چې کوم دی نو هغه یو شانتي دي ښه و شافعی منصوب بسوی شافعی خبره باندې پوه شي د امام شافعي رحمه الله هغه ته نسبت دی نو حالت نسبتی او غیر نسبتی یو شانتی دی ځکه یې مشدده دا راغلی ده په آخر کې او مخکې ته نه درې یا څلور حروف دي و بخاتیون او بخاتیون دا جمع د بختیون ده بخاتیون نو دلته کې به دا یې نسبتی دا به نه راوړي دقه یې چې د نسبت دپاره نه ده دا به د نسبت دپاره شي ښه
دا په هغه صورت کې چې دا بخاتي دا د چا نوم شي ګنې دا خو جمع ده او تا ته مخکې ووې چې د جمع نسبت به نه کېږي په جمع کې به چې کوم دی زواید د جمع حذف کېږي زواید د جمع به نسبت به مفرد ته کېږي نسبت به چا ته کېږي مفرد ته به کېږي پوه شوې و مرمیون او مرمیون دا په اصل کې چې کوم دی مرمویون دی نو یو ځل په دې کې اعلال شوی دی وو په یې بدل شوی ادغام نو مرمیون پکې ویلی کېږي دی نسبت نه دی غیر نسبت دی خو چې کله ته پکې نسبت کې نو بیا به مرمیون وي خیال کې راغله دغه یې نسبتي دوه ځله یې نسبتي نشي راته یې نسبتي دوه ځله به نه وي خو دوه ځله به یې مشدده راشي نو څلور یېګانې به شي پوه شوې خاجی ورواست درو مرمویون په دې کې مرمویون جایز دی هغه دا مطلب دی چې په مرمیون کې چې کله نسبت نشته نو دا یوه یې به حذف کې او بله په وو بدله کې اخر کې به یې نسبتي راوړي وواو رابع او ساقطولی به شي غورځو بیا افتد غورځولی به شي واو څلورم مقام کې بعد ضمه پس د ضمې نه در نحو ضربیون په مثل د ضربي ضربو دی ضربو دا ضربو دا خو فعل دی هلکه هلته یې تا ته ویلي وه به فعل و حرف لاحق نه شونده که نه هلته یې ته په منځ کې ټکی ویلی و آن کې عالم ګرځد کوم چې عالم شي دا ضربو دي د چا دپاره نوم که بل کانې نه خو جګړې کولې وهلې کول خبره باندې پوه شوې نو د دې نه به دا واو لر کې نو ضربیون به پکې ووې ښه ویای مکسور از یای مشدد او دارنګې یې مکسوره دا یې مشدد نه که قبل آخر صحیح است چې مخکې د آخر د صحیح نه وي دا یې به حذف کولی شي بیا افتد نحو صیدیون و مهیمیون در مهیمون لکه صیدیون شو دا سیدون دی سیدون کې دا دال اخیری حرف دی د دې نه مخکې دوه یېګانې دي یوه یې ته حذف کا د نسبت په صورت کې نو سیدیون پکې ویلی شي و مهیمیون او مهیمیون در مهیمون په مهیمون کې مهیمون چې کوم دی صیغه د اسم فاعل د باب تفعیل نه هیم یهیمو تهییمون نو مهیمون کې اسم فاعل ته نه راغی دا د دې تصغیر کوه نو مهیمیون د دې میم نه مخکې دوه یېګانې او د میم نه وروستو دوه یېګانې د مشددې هغه د نسبت دي د مخکې دوه یېګانو کې وه یوه حذف کې نو مهیمیون به وویلی شي که نه تصغیر مهوم چې هلکه دا تصغیر د مهوم نه دی تصغیر د زیرا کې ځکه په هغې کې درو په هغې کې مهیمیون ګوین په هغې کې به چې کوم دی مهیمیون وی بالتعویزې څه ته ویلي تعویز به متواچې خبره پوه شوې شافیه کې به خبر راشي انشاءالله چې دې ته به تعویز هم ور په غاړه کې فکر وکړه خبرې ته یا عوض به راوړي هیم یهیمو دا تا تمال ته ویلیو چې دا د هامه یهیمو نه ماخوذ دی سرګردانۍ ته ویلی کېږي او هومه یهومو دا د هامه یهومو نه ماخوذ دی دا جوفې واوي دي دا چې د نقل که باب تفعیل ته نو هومه یهومو تهویمون شو د دې نه به اسم فاعل راشي مهومون څه به راشي اوس یې نسبتي او سره ملګري کا نو مهومیون بشي خو د مهوم تصغیر به وکړي د مهوم څه به وکړي نو میم به مضموم کې یې به هې به مفتوحه کې د هغې نه به وروسته یې د تصغیر راوړي نو مهی نو وروستو ترې نه دوه وونه راغلي که نه دي راغلي نو دواړه وونه په یې بدل شي د یې د تصغیر نه بعد واقع دي څو یېګانې جمع شوې درې فإن اتفق اجتماع ثلاث یاءات حذفت الاخیرة منسیه چې کله درې یېګانې پرله پسې جمع یو به ترې حذف کې داسې به حذف کې چې لکه دا نه وي دا سره پیدا نه نو مهیمون بشي دا تصغیر د مهوم دی دا تصغیر د چا دی تصغیر د مهوم دی اوس چې دې کې د یې نسبتي کوله نو مهیمیون دې کې به چې کوم دی نو عوض راوړې
هلکه ولې مخکې یو یې د حذف کړې ده که بله ترې حذف کې نو کلمه کې ډېر نقصان پیدا کیږي نو دا بله یې به راوړي دا یې به مده زایده وي او مده زایده چې په کومه کلمه کې راشي هغې کې تخفیف پیدا کوي په دې خبره پوه شوې نو مهیمیون به ووایي ښه دا خوب چې سړي له ورشي لکه ځان چې والي او دا سترګې به پټې پټې کېږي کله داسې چلو کي بیا ځان راټینګ کې دا سترګې چې په زور کلاوي یا کلاویږي چېرته خوب خو غالب شی دی که نه نو بیا دا چلو دا غریب چې کوم دی نو خوب یقیني خبره چې خوب څه ناشنا شی دی که نه د لاس نه به دې ډوډۍ غورځوي د لاس نه به دې ډوډۍ غورځوي په خبره پوه شوې که نور څه د باندې ډېر تکلیفونه راځي خو څه چل به کې ځان به بچ کې خو چې خوب در باندې راغی نو بس بیا به چې کومه دی نر به دای چې کتاب په ځمکه وغورځوي او ته سملي هغه بعضې خلک موږ له راشي یاره چې خوب نه راځي څه وکړمه زه هم یا خدایه نو که دا خرڅېدی نو ما د طالبان نه لږ اخیسته د دې به هم پسې کار شوی وی او ستاسو به هم کار شوی وی ما ورته ویم زموږ طالبان خو هغه بېغمه او خدای بخلی خلک دی وروره چې کتاب که په کټ کې ناست کتاب ورسره یي که نه نو دا کتاب به ګوري نو دی به ایسته وده شي نو کتاب به لاندې په ځمکه پرېوځي نو بل ملګری راپاسې کتاب راوچت کړي هغه هلته کېږدي او دی اوده دی نو چې یخني دا یخني ښه ومږي که نه یخني ښه نو دی دومره توره وکړي چې کمبل او بړستن ته په پټو سترګو لاس کې په ځان یې راواچي او که ډېره ګرمي که نه نو چې ماشي ښه تنګ کي که نه نو بیا ساعت بیا هم پاسي نه خو څادر په ځان راواچي وایي زه غږېږه په غوږ کې راته غزل وایه دا هغه بېغمي ده د خدای بندګانو تاسو وایه موږ له خوب نه راځي یو سړی راغلی او زه ورته حیران پاتې وم دا د نن نه ډېره پخوانۍ خبره دی او 30 کاله به کېږي نو هغه راغلی و نو یو ګاډی ورسره و چې هغه ګاډي ته ما داسې وکتل نو بیا مې ته زر مخ واړو شو سړی به و چې دا څه نه دي د دې مولا چې ته ګاډی په سترګو لیدلی که نه لیدلی دونه زموږ دې کلي کې یو سړی دی وایي هغه بلار ټیرونه وي هغه پیل ټیرونه نه وي غټ وایي دا بلار هغه ورته بلار ټیرونه وایي دا بلار شوي دي غټ لوی ګاډی و یاره چې اوس به ګاډی چې کم دی نو په چا اورېدلي مې دي په 50 کروړه روپۍ باندې کېږي پته نه لګي خو داسې اورېدلي مې دي که نه نو هغه ښه زلمی سړی توره ګیرې وه نری بونډۍ ګیرې پرېښه وه یو ملا ورسره راغلی و د دې حیات آباد نه نو هغه ملا ته مې تا ورته څه وظیفه او څه دم تعویض به دې وله کړی وی که نه وایي نه ده ستا نوم اورېدلی و چې د هغه له ځمه مې زه ښه ده ما لکه څه چل دی وایي صاحب خوب نه راځي نو ما هغه ملګري ته اوس دی څه کار کوي کاروبار یې څه دی وایي د توشیبه دا سیرونه نه دي د دې توشیبه سیرونو کاروبار کوي د جاپان نه نو مې دا څه چې ته وایي نه په کنټینرو په جازونو باندې دا راځي په جازونو باندې بحري جازونو کې راځي نو مې د غریب خو بس پیسې میسې به ورسره ډېرې نه وي وایي ارپتي دی خیال ما یې څه کور مور وایي په دغه کې داسې بنګله ده چې تماشې کېږي په دې حیات آباد کې او یو کنال که 2 کناله خو حجره ده او 2 کناله که څو دای خو کور دی په حیات آباد کې چې دا چایي که نه دا خو ځان د اربونو روپو دي کروړو نه دي د اربونو روپو دي نو ما سوچ کو چې یا خدایه موږ وایو مال او مال دولت او مال روپۍ او خدای یو 100 کروړه روپۍ راکړي او 50 کروړه روپۍ راکړي طالبان د پکې واده مو کوم خبره باندې پوه شوې نو دغه دی دا روپۍ غواړو که نه اسی مثال خبره کوم دې ته غوږ کېدی خبرې ته روپۍ مال دولت بلډینګ دا غواړو که نه غواړو اعلی ګاډی غواړو که نه د انسان اشتها دا ده چې دا غواړي خو تیاره کې هر سړی یریږي څوک وایي څوک یې نه وایي زموږ یو ملګری و هغې خدای ما 10 کروړ روپۍ راکړې خدای ما 10 کروړ روپۍ راکړې چا ورته کښېنه مړ خدای دې غر که تا ته ګوره دې سر ته ستا دا سر د 10 کروړ روپو نه دی یوې 200 دې کمې راکړي څه خاص خبره خو نه 200 دې کمې راکړي چې ته 10 کروړه وایي 10 کروړ ستا سره مناسب نه دي
نو 200 د کامې راکړي. خیال کې مراله. نو ما سوچ کوو چې موږ بالونه، دولتونه، بنګلې، موټرې دا څیزونه غواړو او د دې غریب سره دا هر څه شته خو اطمینان نشته چې خوب نه راځي. ما ورته وی یو کار نه کوې، مې چې اول دې بوځم په پیروزه کې سیروزه به ولګې او د سیروزې نه وروستو به چله ولګې رو به ورسره عادتوم دی، بیا به 4 میاشتو له لاړ شي. که ته بیا په خوب باندې موړ شوې نو ما له په دې پوزه داغ ولګوه، بیا په خوب باندې نه مړېږي. په خبره پوه شوې؟ بیا چې د خوب آداب بیانې نو په خوب کې به بیانې، د خوب آداب چې بیانې کوم ځای کې بیانې؟ په خوب کې به بیانې. خبره باندې پوه شوې؟ بیا به په ډوډۍ باندې مړېږي نه، او چې د ډوډۍ آداب بیانې خدای کله به پیشو سره پورته کوم. دا داسې ده که نه ده؟ دا څه چل دی؟ ولې دا خلک چې کوم دی حریصان دی کور کې وکړه ډوډۍ نه وه دغلته یې ډوډۍ موندلې. اطمینان راغلی دی، اطمینان سهولت چې کوم دی نو راغلی دی، رحمت ته خدای تعالی راغلی دی. او مې یا داسې وکړه چې په دې خپل علاقه کې مو ته یو سړی وښود، مې د هغه نه بیعت وکړه او د هغه مجلس ته روزانه ځه، یوه ګنټه ټیم وباسه د هغه مجلس کې د هغه په صحبت کې کښېنه. که ته په خوب باندې د ډمامو باندې چا راایښ کړي نو بیا څه وایي؟ مړه وایي دا به وکړمه خو اوس راته څه وظیفه وښایلو، بیا مې ورته وظیفه وښودل. دا مونږ په دې مصیبت کې پراته یو چې خوبونه چې کوم دی نه راځي ښه نو خوبونه سرګرداني دا نعاس دې ته څه وایي لکه دا خوب چې اول کې دله راشي یا په پېشمني کې پاسې او دغه دا په پلیته خوله باندې خوراک شروع کړي نو به دا ټیلې به وې دا ټیلې وې ښه مهیمین وایي پای کې مهیم ویای اول در فعیلون و فعیلتون و فعیلون کې ناقصاً د او حذف کولی به شي یا اول د فعیل د فعیلتون د فعیلون کې ناقصاً چې ناقص دي و دوم واو شوه ده او دویم چې کوم دی په واو بدلیږي و عین فتحه یا بد عین ته فتحه ورکولی کېږي مثل غنویین دا په غنیون او غنیتون کې غنیون غنیتون دواړو کې هغه یوه یې د حذف کې یو د په واو بدله کړله او ما قبل لري فتحه ورکړه غنویون دی وي او دا بل فعیل لفظ دی ښه فعیل نه دی لکه قصیون څو یېګانې قصیون یو د حذف کړه او دا یو د په واو بدله کړه قصویون دی پکې وي چنانچې در تحیتون تحویون لکه په تحیتون کې چې دا هلکه د غنیتون وزن سوری دی وزن د دې حرکات سکنات د غنیتون په شانتي دي غنیتون تحیتون تحیتون ته مه ځه دا نږدې تحیتون جدا خبره ده چې دلته تا زاید ده په اول کې او هلته کې غین فا کلمه وه نه وزن سوری وایي دې ته چې حرکات فتحه د فتحې ضمه د ضمې کسره د کسرې او سکون د سکون مقابله کې راشي پوه شوې دلته داسې دی تحیتون نو په دې کې به چې کوم دی دا یوه یې حذف کې یو به په واو بدله کې تحویون وواو ویای فعولتن واو او یا د فعولتون و فعیلتون د فعیلتون که نه مضافند چې مضاف نه دا به حذف کولی شي دا واو دا د بیا افتد د لاندې دی بیا افتد یې هلته پروس کال ویلی پس بیا افتد درو تای تانیس خیال کې مې راځي نو دا چې کوم مخکې دا ټکي راځي که نه او دې باندې دا عین طوا لیکلي عین طوا مطلب دا د عطف دی په ماقبل باندې د بیا افتد د لاندې دی د چا د لاندې دی د بیا افتد د لاندې نو دلته بیا افتد واو ویای فعولتن و فعیلتن و حذف کولی بشي واو او یې د فعولتون او د فعیلتون کې نه مضافند چې مضاف نه و نه اجوف او نه اجوفي مثلو شنوئیون شنوءتن اصل ټکی څه دی شنوءتن دی فعولتن په وزن باندې نو دې کې به چې کبه دی دغه واو حذف شي نو شنائیون به وویلی شي یا به شنوئیون وویلی شي و حنفیون په حنیفتون کې یې به حذف شي حنفیون به وویلی شي حنیفتون کې د ما قبل هغه دغه به چې کوم دی عین کلمې ته فتحه ورکې
او مبرد در عدوتون عدویون گویا د مبرد په عدوتون کې چې د مؤنث صيغه ده دا فعولتون وزن دی دې کې به عدویون وي او دا دغه چې کوم دی نو مذکر او مؤنث د جدا کولو دپاره ښه ویای فعیلتن او یې د فعیلتن غیر مضاف چې غیر مضافي مثل جوهانی لکه جوهانیون و امیویون لکه امیویون خجی لکه دا ټکی شو جوهینتون قبیله ده جوهینتون فعیلتون وزن دی د دې دا یې به حذف کولی شي بې افتد یای فعیلتن یې د فعیلتون به چې کوم دی حذف کولی شي نو جوهانیون به ویلی کېږي چې یې د حذف کا نو تی تانیسی خو چې کوم دی هغه خو د هغې نه مخکې تا ته یې ویلي په رجل امرأتون کې او په کوفتون کې درته خبره کړې وه ښه نو جوهانیون به وویې او امیون په امیتون کې امیه دا هم د قبیلې نوم دی نو دا یوه یې د حذف کړه یو د په واو به امیون شو کسره میانه سې حرفي فتحه ګرده کسره چې په وسط کې وي او درې حرفیز اسم وي دا به په فتحې باندې بدلولی شي مثل نمریون و شقریون نمریون دا په نمرون کې نمرون درې حرفیز دی او په وسط کې چې کوم دی کسره راغلی ده چا ته ویله که پړانګ ته نو نمریون د ما قبل فتحه به په کسره او په فتحې به شقریون په دغه کې په شاقرتون کې پس کې شاقرتون کې شاقرتون گلشن ته ویلی کېږي چمن ته ویلی کېږي گلزار ته ویلی کېږي لالزار ته ویلی کېږي څه ته ویلی کېږي لالزار دا د عام چمن او د گلشن نوم دی اگر چې لالا دا ځان له چې کوم دی یو قسم خاص ګل دی ګل لالا یو خاص ګل دی په خبره پوه شوې د تاسو دریان چې څوک پکې بره ځئ که نه بله ورځې پنځه روژه باندې نو د دې غنمو په دې غاړو کې وګورئ چې ته ګلې لالا به ولاړي درې پاڼې ګلې په خبره پوه شوې درې پاڼې تکې سرې او یا چې کوم دی د سیودي شانتي ودي پېژنې د دې کپړو نه لږ شانې تیز رنګ دې ته ودي ویلی کېږي ښه نو دغې ته ګل ته ګلې لالا وایي ما طالبان ته وایم زه ابل لوستلی وم ته ملګرې ته نو مې زه په دې لاره ما لیدلي وو که نه نو مې دا به زه ځان سره راشکوم راوړم به طالبان ته ښیم چې ګلې لالا دا دی خو هغه زما نه هیر شو په واپسۍ کې که ناوخته شو په خبره باندې پوه شو بل قارم ومه حواس خمسه مې کارم نه کو حواس خمسه مې کارم نه کو خبره په زیارت شاه جي صاحب یو سړي د ځان سره بوتلی دغه باندې نو چې ته ما سره لاړ شو چې لاړو سره نو هغه چا چې بوتلی و هغه یو ځای کرایه ورکړه بیا دویم ځای کې هم کرایه ورکړه په دریم ځای کې چې کرایه ورکړه نو ده ترې تپوس وکړه زیارت شاه جي صاحب وی چې هلکه پلاني څنګه حال دی وی هلکه خبرې مه کوه حواس خمسه مې کار نه کوي 3 پیرې مې کرایه ورکړې هغه ته یې ولې زما دنیا واده و چې زه پکې راتلم څه خو تا راوستی یم نو ما کرایه به هم ورکړې چې ډوډۍ به هم راباندې خورې څه ټوکې خو نه دي زما حواسو خمسو کار نه کوو په خبره باندې پوه شوې نو بس هغه ته ګلې لالا رانه پاتې شو ګلې لالا پاتې شه پوه شوې خدای دې د تاسې وښیي ښه سور ګل دی ښه جي باران که در لطافت طبعش خلاف نیست باران که در لطافت طبعش خلاف نیست در باغ لال روید و در شور بوم خس باران که چې خپل نرم طبیعتی او دا پرتی در لطافت طبعش خلاف نیست دا غي خلاف نه یعنی سیلابی باران نه صحیح باران خپل مزیدار وریږي کنه در باغ لال روید در باغ په باغ کې په ګل لالا زرغون شي و در شور بوم خس او کم زمکه چې هغه شورناکي دي خورناکي زمکه او جبناکي دي په هغې کې چې کومه دی نو دربه و یو څو بل څه دا راوخیږي هغه هم د فایدې دپاره هغه هم د فایدې دپاره دا خبرې دي به هر حال نو دا اصل کې دی شاقرون یا شاقرتون ښه شاقرون یا شاقرتون دی
فاعلتون په وزن باندې نو چې دې کې د یې نسبتي کوله نو کسره او په فتحې نو شقریون به پکې ووې و در ایبلون او په ایبلون کې چې کسرتین دي په اول کې روا کې بماند په کار ده چې پاتې شي ایبلیون ووې یا آخر ثالث دا بله قاعده یہ په آخر کې چې په دریم مقام کې بعد کسره چې پس د کسرې نه یا بود یا پس د یې نه واو شود په واو بدلېږي و فتحه ګردد او په فتحه به و بعد فتحه او پس د فتحې نه به ګرځي نحو عموي و حیوي لکه عموي دا عمیون دی حیون دی خیال کرا ده عمیون جاهل سړي ته ویلی کېږي تا ته اوس مخکې ما خبره وکړه چې عمیه اعما نو د دې نه چې اعما راشي نو بیا ړوند سړي ته وایي چې دا ظاهري سترګې کار نه کوي هغې ته اعما وایي ښه او چې کله د دې نه عمیون راشي فاعلون په وزن صفت مشبه نو دا د سترګو ړوند ته نه ویلی کېږي دا د زړه ړوند ته ویلی کېږي چې د زړه سترګې چې کوم دی ړندې وي هغه جاهل مراد ترې څه وي جاهل وی لکه ځان چې والي خیال کراله نو دا عامیون عامیون نو د میم دا فتحه به کسره او فتحې او دا واو یې به په واو بدل شو عمویون به ووې و حیویون حییون دی دې کې هم دقه طریقه وکړي واو به په یې باندې یې به په واو بدله کړي و طواویون طواویون دی څه دی طواوی یون دی نو په دې کې به دا خپل واو خو په واو پاتې شي او دا یې به په واو بدل شي او وروسته به یې نسبتي راشي و رابع به افتد او که چېرته یې راغلې وه په څلورم مقام کې غورځېږي به یا واو شود یا په واو بدلېږي و بعد فتحه ګردد او پس د فتحې نه به ګرځي نحو قاضیون لکه قاضیون شو قاضیون قاضیون نو یا خو یې داسې ووایه اصل کې دا قاضیون دی څه دی قاضی یون نو یہ به حذف شي او یہ نسبتی براشي قاضیون به ووې و قاضویون یا قاضویون ووایه قاضیون کې باغه واو یې په واو باندې بدله کې هغې ته هغه قاعده چې کومه متوجه ده هغې ته اوس نه ګورې اوس به موجوده ټکي ته ګورې نو قاضویون به ووې و جزء بې افتد دې نه علاوه که د څلورم مقام نه یې ورخ وه او پنځم کې وه ابه بالکل ساقطیږي نحو مشتریون لکه مشتریون مشتریون دی د باب افتعال نه د اسم فاعل صیغه ده نو دلته به یې حذف شي یې نسبتي به راشي مشتریون اول مشتریونو اوس مشتریون شو د اعلال ته به نه ګوري چې هلکه دا خو ملا غلط وي دا خو مشتریون نه دی دا خو مشترین دی نه 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 مونږ د اعلال نه مخکې دې دپاره دا ټکی وایو چې تا ته دا خبره واضح شي چې دلته یې راغلي په پنځم مقام کې مثال په طور ښه ومحویون ومحییون محییون محییون اصل کې چې کومه دی بعد یای خامس په دې محییون کې پس د حذف کولو د یې خامس نه محییون و محویون گوین داسې و پکې وی څنګه لکه دا اصل کې د حیا یحییو تحیتون نو اسم فاعل ته راغی محییون څو یېګانې شوې درې محیی مکرمون څو یېګانې شوې درې اوس پکې یې نسبتي راوله چې یې نسبتي دې پکې راوسته نه لا اعلال قاعده پکې مه جاري کوه نو پنځه یېګانې به شي درې یېګانې دا دي دا دوه یېګانې په ځای د عین کلمې دي یو په ځای د لام کلمې ده دوو سره چې کوم دی نسبتي راوړي نو پنځه یېګانې به شي نو پنځمه یې به ترې نه لرکي نو محییون به وی یو قول دا دی څه دی محییون به وی ښه دویم قول و محویون وی هلکه دا ټولې یېګانې لرکه په تندرې مه لګوه بس یو لام کلمه عین کلمه پرېږده هغه په واو باندې بدل که نو محویون پکې ووایه محوی داسې ووایه ښه الف ثالث واو شود الف چې په دریم مقام کې دا به په واو بدلیږي نحو فتویون لکه فتویون شو څه شو فتویون شو په فتا کې الف په آخر کې دریم مقام کې دی
الف په وایو باندې فتویون ځوان ته وایي. چنانچه رابع اگر اصلي است چنانچه څلورم مقام کې چې راشي که چېرې اصلي و یا الحاقي و نو هغه به هم په الف باندې په واو باندې بدلیږي. تاسو خیال ته راله ورواست او روا دي چې کوم دی حذف حذف کول د هغې نحو اعشوي اعشا کې د الف په څلورم مقام کې راغلی دی. خیال کې راله نو دا ته حذف کولی هم شي او دا په واو باندې بدلولی هم شي. اعشوي به وي دا بدل د واو نه راغلی دی. و ارطوي ارطوا چې کوم دی دا د یو وخو نوم دی سرګړی پیژني. خدای زما توبه نو به تا چې کوم دی نو د ایروشا غرونو ته بوزم یا به دې د ازارناو ته بوزم نو په ازارناو کې به تا ته یا به دې چې کوم دی نو نروبو غرونو ته بوزم چې هلته تا ته سرګړی وښیمه هلته تا ته څه وښیمه سرګړی وښیمه. دا د دربو خورایې دی او د بروزې چې کوم دی نو کشر رور دی. خوشبو کوي څه کوي خوشبویي کوي چې د سیلون دی کې او داسې چې کوم دی په ګوتو کې ومږي نو زبردسته د لونګو په شان خوشبویي کوي. لونګ دې چېرته لیدلی دي لونګ چې کوم دی دا ډېر فایدهمن غوټه ده دانه ده دونه نری غوندې دانه ده لونګ په مطلب پوه شي د مرۍ دپاره او د ډېرو امراضو دپاره چې کوم دی نو ښه دی خولې کې سړی واچي چوپي نو تریخ غوندې خوند کوي خو داسې تریخ چې هغه تریخ بد نه لګي د مرچکي په شان تریخ نه د مرچکي تریخ خو نقصان کوي بیا په لیټرین کې هم نقصان کوي که نه. نو د دې وجې نه دا خبره مې ته کوله. ارطوا دا ګیا د واښه دي نو ارطوي الف پکې راغلی په آخر کې په واو باندې بدل شي و ارطوي دام پکې ویلی شي ارطوي معنا دا ده چې دغه واو دغه الف به په واو بدل کړي او دا اوس چې کوم الف تا ته ښکاري دا پردی دی دا زیاتی راغلی. ارطوي که ارطوي وی ارطوي دا واو چې په ارطوي کې راغلی دا د ارطوا د الف نه بدل راغلی دی او د هغې نه مخکې الف ماده چې کوم دی دپاره تخفیف سیوا کړی شوی دی. و اگر نه بیافتد او که چېرې داسې هم نو زاید نو غورځېږي به یا واو شود یا په واو بدلیږي د زاید نو بلکې اصلي و د تانیث دپاره و چون حبلیون لکه حبلیون په حبلا کې د الف پکې د تانیث دپاره دی زاید نه دی نو حبلیون به پکې وی. خیال کې راله یا به حبلویون وی دا هم پکې جایز دی چې الف په واو بدل کړي یا به حبلاویون وی حبلاویون به چې کوم دی نو وی هغې کې دا ده چې د حبلا هغه الف به بدل کړي په واو او د دغې واو نه به مخکې بل الف سیوا کې زاید نو حبلاویون به چې کوم دی نو پکې ووی. څونه وخت دی لکه دا به کوم ځای ته ورسي وی وایو که دا نور ووایو نور به ووایو ما خو دا به هغه ځای ته ورسم زه خیر کله کله به چې کوم دی وروره د نورو خلکو منې که نه